90% خلک اودس هم وکړي، چارنده هم وکړي او دوی بیا مونځ کوي، خو بیا هم دوی بیا اودس مونځ کوي. زموږ هغه غرونه خویندې چې هغوی اودس هم وکړي، چارنده هم وکړي، خو دوی بیا هم مونځ کوي، بیا اودس هم مونځ کوي. دوی کومه داسې غلطي کوي چې د هغې غلطۍ په وجه د دوی نه اودس کېږي او نه چارنده هم کېږي. نو کوشش وکړه چې دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ چې زموږ نور وروڼو خویندو ته ډېره زیاته پیدا ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مازې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، زموږ کوم سبق دی، کوم ټاپک دی، هغه د دې حوالې سره ده چې زموږ بعض وروڼه یا زموږ بعض خویندې هغوی اودس هم وکړي، چارنده هم وکړي، لیکن بیا هم هغوی بیا اودسه وي او د هغوی لمونځ الله پاک قبلوي نه. فرمایي حدیث کې راځي چې یو سړی به 80 کاله لمونځونه وکړي، 80 کاله، 80 کاله لمونځونه هم وکړي، خو لیکن یو لمونځ به هم د دوی قبول نه وي. نو زموږ بعضې خلک دا غلطي کوي او بیا ورته د خپلې غلطۍ پته هم نه وي. تاسو دا ویډیو واورئ، انشاءالله العزیز تاسو پته ولګي چې بالکل دا غلطي موږ کوو. اوسه پورې موږ ته نه چا ویلي چې دې سره اودس نه کېږي، نه هم چا نه اورېدلي دي. که تاسو حال وکړئ چې کله څوک اودس ماتوي، نو دلته کې اودس مات کړي، او هلته کې بمبې ته کښېني، څه چارنده هم وکړي، او یا مثال بمبه نه وي، بیسن ته راپاسي، هلته کې مخ وینځي، لاسونه وینځي، مس او خپې دغه شانتې دا وینځي. نو دوی دا خیال کړی چې زموږ اودس دا وشو او بیا لاړ شي، د هغې نه بعد په مانځه باندې ودرېږي. دا زموږ د بعضو خویندې او د وروڼو ډېره زیاته غټه غلطي ده. موږ له پکار چې لومبیا موږ داسې وکړو چې اودس دا کله مات کړو، نو خپل اودس دا ښه وچ کړو، چې کله زموږ اودس هم مکمل وچ شي او موږ ته پته ولګي چې باقي قطرې دا راځي نه. که تاسو خیال وکړئ یو سړی یو ځای کې بمبه کولاو کړي او دغه بمبه چې کله بندوي که نه، نو چې بنده شي بیا هم د هغې نه څه ناڅه څاڅکي کېږي. نو دا خو انسان دی، انسان ډېر زیات کمزوری دی، خامخا قطرې راځي، انسان خو ډېر زیات کمزوری دی. نو پکار دی انسان نه چې کله دی اودس مات کړي، د هغې نه بعد ښه په قلاره، ښه په اطمینان سره دی خپل اودس دا وچ کړي، چې کله ورته مکمل اطمینان حاصل شو چې یاره زما اودس اوس وچ شو، بیا د هغې نه بعد دی چارنده هم وکړي او را دې شي لمونځ دې وکړي. نو که په دې طریقه باندې دا اودس وکړي، چارنده هم وکړي، بیا لمونځ وکړي، دا لمونځ به ضرور الله پاک قبلوي. او که دغه زړه طریقه موږ استعمال کړو، هلته کې موږ اودس مات کړو او سمدستي خو راشي بمبې ته کښېنو یا بیسن ته ودرېږو، چارنده هم وکړو، چې کله موږ د غسلخانې نه راوځو، نو زموږ نه به څه ناڅه څاڅکي تلي، څه ناڅه قطرې به دا تلي وي. هلته کې پرتوګ هم بې لمازه شو، او هلته کې چې کله موږ رسو جانماز ته، نو زموږ نه به څه ناڅه قطرې تلي. نو موږ چې کله جانماز ته ودرېږو، بیا اودسه به ودرېږو. نو چې کله بیا موږ بیا اودسه ودرېږو، ځکه چې قطرې به زموږ نه تلي، نو زموږ لمونځ به نه کېږي. نو تقریبا څه 90 یا 97% خلک داسې دي، 3% خلک یا 10% خلک داسې دي چې دا غلطي ټوله کوي، ځکه د دې ټولو خلکو د لمونځونه نه قبلېږي، دعاګانې کوي دا نه قبلېږي، ذکر کوي دا نه قبلېږي، د قرآن مجید تلاوت کې دا نه قبلېږي. نو کوشش محترمو دا وکړو چې دا غلطي په خپله هم نه کوو او نورو ملګرو سره دغه ویډیو دا شریکه کړو چې که هغوی دا غلطي کوي، چې هغوی هم د نن نه بعد دا غلطي نه کوي. الله پاک مو خوشحاله او آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.